نهایت افسوس سره یو عرض کول غواړم چې په موجوده حالاتو کې په بلوچستان علاقه کوټه کې یو علاقه دا چې هلته داسې یو قتل واقعه رونما شله او بیا جرګې مشرانو او د قبیلې مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا جینۍ وویشتې شي جینۍ وویشتله او هلک یې مه وویشت نو دا ډېر د افسوس خبره ده قانون په لاس کې اغوستل دي ده اول ګوره په اسلام کې الله سبحانه وتعالی دا ویل دي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا اے مسلمانانو تاسو خپلې چې دی نوجوان جنکۍ په زنا مه مجبوره کوئ ولا تکرهوا فتياتكم بغا یعنی په بغا باندې په دغه زنا باندې مه مجبوره کوئ دې لپاره چې تاسو مال دولت پې واخلئ جهیزونه پې واخلئ او ځان له کورونه انبارونه هر څه ډک کئ لکه ان اردنا تحسنا که هغوی اراده د تحسن وي کله چې یو جنۍ ووي چې زما واده وکړه نو لحاظه د هغې واده وکړئ او قانون هم دا دی د پاکستان چې 18 سال کې بعد چې دی هغه جنۍ نکاح کړي نو دا واقعه چې کوم رونما شله افسوس په دې دی هغه په 24 سال باندې هغه جنۍ خپل واده کړ دی او د جنکو په خولې باندې هم واده کېږي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دی لکه ځکه د قرآن د آیاتونه د صیغونه دا په ان ینکحنه لفظ یې ویل ان ینکحنه جمع مؤنث غایبه صیغه ده لکه ها په کوم روایت کې چې راځي چې ام المؤمنین عایشه وایي هغه زنانه چې نکاح وکړو بغیر د ولی اذن لا فنکاحها باطل 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 هغه په غیر کف کې وه هغه په مثل کې نه و دی هغې لکه په هغې باندې ځان پوه کړی لکه او دلته د قرآن یو آیات نه دی قرآن کې راځي ولا تعضلهن ان ینکحنه نو ینکحنه خو جمع مؤنث غایب صیغه ده لکه او دا خو راجع د زنانو ته نو په عبارت النساء سره د زنانو په دغه سره نکاح منعقد کیږي نو دا د زنا په زمره کې نه راځي نو چې کم کسانو دا کار کړی دا جنۍ وجل ده او دا هلک وجل دی نو دا واجب القتل دی او دا قتل کوي لکه یو خو دو قانون په لاس کې واغسته دوی انتهایی ظلم کړ دی لکه زیاتې کړ دی لکه ته بسې ستا پښتو بسې وي ته پښتون چاته وي اول خو پښتون وپېژنه پښتون هغې ته وایي چې پښتون کې 15 ټکي دي 15 حروف د پې نه مراد پت پالي خې نه مراد ښېګړه کوي تې نه مراد توره کوي واو نه مراد وفا کوي نون نه مراد ننګ کوي غیرت کوي ننګیالی دی دا خبرې په تا کې شته لکه تا وې نو تا به چې دی د جنۍ واده کړی قبل الوقت بیا د هغو نکاح شوی دی لکه خوا هغه د تاسو اجازت نه بغیر شوی دی نو په دې کې بحث کولی شي چې دا نکاح شوی یا نه شوی بیا د قتل اجازت تاسو ته کوم ځای کې دی لکه قتل به حکومت کوي چې چا څخه ډنډۍ حاکم به کوي لکه قتله مجسټریټ به کوي لکه عام شرکت نه کې دې سره خو معاشرت تباه برباد کیږي نو زما عزتمندو دا خلق د لعنت مستحق شوی دی لکه او دا خلق کفر کردار ته رسول پکار دی که ونه رسول په تاسو به عذاب عمومي راشي لکه عمومي عذاب به شکار شئ دا د قرآن د اصول نه هم خلاف ته او د پاکستان د قانون او د آیین نه هم خلاف ته چې د 18 سال نه بعد هغې که 18 سال نه مخکې نکاح کوئ نو هغه حکومت وي غیر معتبر دی نو لحاظ په حکومت کې پاتې کېږي د حکومت خبره به منو ورنه دوی انتهایی ظلم اور زیاتې کړ دی او دا ظلم او زیاتې دومره دی زما تکاد السماوات والارض قریب دی چې ځمکه اسمان پر اسمان ټوکړې ټوکړې شي دا ظلم دی لکه اسلام تحفظ کوي لکه او بیا چې د زنا مسله کله راشي نو بیا په هغې کې د ګواهانو مسله بیا چې ګواهانو مسلې په هغې کې هم فقهاو قیود لګول دي چې په داسې حالت کې ځاني مزنیه به لیدلي بیا به یو ګواهي کې دویم به کې دریم به کې چې څلورمونه کې نو بیا هم هغه ختم شي یو ځله مفتي محمود رحمت الله علیه پسې په هغه وخت کې 74 خبره ده یو عالمي کانفرنس شو علما راجمع شوي او په دې لیول باندې جمع شوي چې موږ به چې دی چې کوم دا سنګسار کېدل دا یو وحشي فیصله ده ګټو باندې ویشتل وجله نو لحاظه دا به نه کوو دا ښه خبره نه ده لحاظه په توره به یې وجنو یا په ټوپک ولټو نو د مصر علماو د تونس او د مراکش او د جزایر او د پاکستانو دا ټول ملایان راجمع شله ځان ته فقها وي سمجھ والا وي حالانکه الفقهاء اعلم بمعنى الحديث الفقهاء اعلم بمعنى الاثار الفقهاء اعلم بمعنى اللغه په لغت باندې پیږي آثار باندې پیږي په قرآن پیږي هغې ته فقها وي هر یو سړي ته فقې نشي ویلی لکه نو چې هغه راجمع شله نو هغو ټولو فیصله وکړه چې او دا وحشیانه فیصله ده ګټې ویشتله نو لحاظ پیغمبر خبرې ته ګټو ویشتل ته دو وحشي وي لکه
ازو ډېر چې د امن پسند دي لکه ازو دارنګې د رات دي او هغې ته یې وخت شوي چې ووایي مفتي محمود رحمت الله په هغه وخت په هسپتال کې بیمار او هغې والکو مولیانو تاسې فیصله کوئ دا وخشي فیصله دا وخشي فیصله نه دا غوته وی الکو تاسو په نشله مولایانو عالمي دنیا مولیان جمع شو ته د مولیانو خبره کوم چې دا مولیان څومره قدر پیږي په لغت باندې یا په قران باندې یا په نصوص باندې پیږي لکه چا راجم شو وی الکو خبره وره دا اسلام اصل کې به سنگسار کولو کې د انسان تحفظ کوي ځکه چې دا حدود چې دي دا خالص ته الله حق دی نو کده توبه وباسي نو معافي کوي الله که زنا چا وکړو هغه په توبې سره معاف کیږي ها غلا وکړه هغه کې د انسان خلق حق غالب دی نو الته به انسان نه تپوس کوي زنا کې حق غالب دی چا دی د الله دی لکه حدود الله دی دغه وجه حدود الله کې چې په اډرنس کې ترمیم نشي کېدلی لکه او نه سپارش کې تشبه فی حد من حدود الله د الله په حدودو کې په فیصلو کې ته چې د الله په پولو کې ته په دغه کې سپارش کوي نو هغه نه چلیږي نو چې حدود الله شو حق د الله غالب شو نو توبې سره معاف شي نو چې دوه تن گواہی وکړه چې موږ په داسې حالت کې دی لیدل دی نو درېم به ما خو خپله گواہی په دې اجي سې باندې مبني کړی وی په دې مشر باندې ما خو نه دی نو هغه به شاته شي ولې چې کم سړی گواہی کوي نو هغه به اوله ګیټې ولي نغه ته به الکه ستا ګیټه چا ګور دا د مرګ دی یاد ساته کدی ستا تا ګیټه وشتله نو دی به مري چې مري کتا غلطي کړي دروغ دی ویلي یا تعصب کړي زیاتې دشمنی په پهلو ما د ځان ته استعمال کړي نو یاد ساته دی به مري چې مري نو ته قیامت کې به قتل قاتل پاسي لک او مسلمان چې دی هغه منګ کوم نو وجدي زما عزت منده انسان خو پرېدا تاسو مر به درته سره کار کړ دې هغه جنې د قرآن اوچت کړ دې لکه الګ د قرآن اوچت کړ دې لکه نو سزا دا ده چې ته په تماچو ولا تماچې پکې چاره اوستې دي اټوپه کې پکې چاره اوستې تورم نشته په دې کې سنگسار کول دي لکه ولغه چې حق ثابت شي لکه نو چې حق ثابت نشه نو ته څنګه چې دغه یعنی هغه وجنه او یا په داس طرخین وخشي کار خوسته کایل چې تاسو نه کوي او بس یو دم تماچا چلای نو دا ته الپته چې پتا تماچا چلی په دې عمایدین باندې مشره من تماچا چلیږي کنه نو بیا به دوی ته پته ولګي چې واقعي د سیر نسو پخېږي اوس خبره دته دا کومه چې په دغه وخت کې چې ګورا حدود خبره راغله نو مفتی محمود رحمت الله علیه وتوی الکو په دې کې الله بچاو کوي د په دې حدود کې ولی یو به چې ما گواہی خو سیدا مالی دل دې دویم درم به ما خوندلې دلی سلام محمد رستو شي نو حدود کې کمی راغی چې حدود کې کمی راغی کله نو لهدا هغه به رستو شي نو چې هغه رستو شي زما عزتمنده نو سړی بچ شو هغه به توبه وباسي توبې چانس ته په دې کې ته ولې څنګه لک حدود نه خو دا مرانده د الله حق دی چې الله حق کوم شي کې غالب دی نو هغه کې بچ دی د الله حق ته بګوري لکه نو خو تا وجه بے ګناه دي سړی وجه لک مفتی محمود چې کله دا فیصله وکړه نه هغه خلق الله اکبر افقه الناس دا غټ فکر دی په بل یو موقع کې مفتی سے ما په خپل لیدل په مکه کې او کانپور رسولک او پاګه کې هغه غټ علماء وي دا وزیر سره چې دغه کرسي داسې مفتی محمود رحمت الله علیه خدای شو او فیصله اخیره کې نغي والله مفتی محمود المحمود افقه منا مفتی محمود من کې غټ فقه دی فقاهت بکار دي زما عزت منده تاسو په حدود من پېښ دا سزاګان دل پر نه دا وحشي سزاګان نه دي چې ته وحشت جوړه لکه وحشي ته لکه چې تاسو نه کوي او